الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران شروع. ابتدا کی منگویلیو سورت کی دری حصی دی. اولا حصہ چپائے کے توحید و بیانی دا درش پیتا آیاتونو کی بئی داغی تذکرہ وشوا. دویمہ حصہ بیا دا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم نشورو دا بچلی گی داغی یوصل یو آیات پورے دا با دویمہ حصی او پدے کے تذکرہ بی دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صداقت با ذکر کئی او پدے کے دا یہودیانو قباحتون با ذکر کئی پینزلس. ولی یہودیان اغی دشمنی کئی د مسلمانانو سره هم د نصرانیانو سره هم، لیکن چکلا مسله د کت راشي نو د نصاراو سره ځان نږدې کوي. مسلمانانو سره بیا د هغې دشمني زیاته ده لکه رستو به راځي ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. یهودیان د مسلمانانو سره په دشمنی کې ډیر سخت دي. نو په دې حصہ کې تذکرہ وی د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت د صداقت او د هغې قباحتونه به پیش کوي. رسول چې راغلی نو د هغه مقصد څه دی؟ د رسول مقصد هم دا دی چې په دنیا کې د الله توحید عام شي، وحدانیت د الله رب العزت د عام شي، هر سړی ته ورسی او هر یو سړی موحد شي. آسمانی کتابونه چې څومره دي هغه په مسله د توحید کې په اصولو کې ټول یو دي. توحید مسله کې ټول یو دي، کم چې فروعی مسائل دي هغه پکې جدا جدا دي. نو وحدانیت د الله چې د ټول انبیاء علیهم السلام مقصدو داغی در آلیگلو داغو در رسالت مقصدو، نو کله چې اتحاد او اتفاق کوله کیږي نو هغه به هم په مسله د توحیدی. نو اول نه دعوت ورکي اتحاد او اتفاق تا په دې مسله د توحید باندې چې راځي په دې باندې یو کیږو کافرانو ته. څوک چې توحید نه مني چې هغې ته یو شو، لیکن دغه خلق مسله د توحید په خلی باندې خوی خو حقیقت کې چې ورته وګورې نو نه مني. ولې په دې کې ځان له شرک دی، دی خو ځان له خدایان نیولی، دی خپلو ملیانو ته خپلو پیرانو ته خدایان وی، هغې له د الوهیت درجه ورکړله. د دې خلکو څه اعتراضونه وو
هغه به کوي نو د هغې جواب به کوي. کله به وایي ابراهیم علیه السلام یهودي و، کله به وایي ابراهیم علیه السلام نصرانی و، دارنګه کله به وایي منګه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، کله به وایي زمونږه قبله ستاسو نه مخکې وه، کله به یو اعتراض کوي کله به بل کوي، د هغې ټولو جوابونه به کوي. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم، اے اهل کتاب راشئ هغه کلمې ته چې هغه برابر ده زمونږ او ستاسو منځ کې، منګ یې منو او تاسې یې منئ. هغې کلمې ته راشئ. هغه کلمه څه ده؟ هغه دا ده چې الله نعبد الا الله، چې بندگی به نه کوو منګه ما سوا د الله نه، د الله نه سوا د بل هیچا بندگی به نه کوو. هغه یو الہ دی، د هغه بندگی به کوو، د هغه سره به څوک شریک نه جوړو. ولا نشرک به شیئا، او شریک به نه جوړو د هغه سره هیڅ شی، هیڅ یو تن. هغه هر څوک چې کاغه د ملائکو د جنس نه، کاغه د انسانانو د جنس نه، کاغه د نورو څیزونو نه، د خلکو خو مختلف شرکونه کړلی. چا د الله سره ملائک یوځای کړلی، چا ورسره انسانان یوځای کړلی، نو په انسانانو کې بیا مختلف دي. چا اولیاء کرام ورسره یوځای کړلی، چا ورسره انبیاء علیهم السلام یوځای کړلی، او بعض خلک د هغې نه نور لاندې راغورځېدلي. نو چا هغه څیزونو ته چې هغې کې سا پکې هم نشتي، نو هغه د الله سره شریکان کړلی. نو چا نور، چا سپوږمۍ او چا ستوري، چا اور او چا اوبه او چا یو شی او چا بل شی، چا د ځانه څه څیزونه جوړ کړلي او هغې د الله سره شریکان کړلي او حصه‌دار کړي دي. بوتان جوړ کړلی، چا قبرونه جوړ کړلی، قبر ته دا د پلانکی مرض ذمہوار دی. او دا خبره و مخکې لږ زمانه مخکې کم چې دا مشران دي دې ته دا خبره یاد دي چې کله چې आवाज وکاو الټ سره ټکره به راورسېدا چې ته څه چل به وشو، اله پیر بابا خیر. د پیر بابا نوم به اغس، د لوی ځوان نوم به اغس، د بل بابا نوم به اغس. چا باندې څه مسله به وه، وی د باندې د لیوانو بابا له بوزا. د چا به اولاد نه وی دا پلانکی بابا له بوزا، هلته کې لاړ شي، هلته کې هغه اولاد ورکوي. دا بل چې دا پکې قلبه ورکوي، دا پکې میخه ورکوي، څاروي دی ورکوي. کله په چا باندې په څاروو باندې مرض به راغی، طبق به پرې راغی، نو دی به تلی نه شو. نو دې ځای مې روان کو، زموږ نیکه دی منظري بابا، نو هغه پسې به بوتو، نو هغه به قبر نه مې چاپې روچورله، واپس به راوست، جوړ شوی به. او چې دومره لارې وواله نو به جوړېږي نه، نو هلته کې تا به ګوټ کې ودرولی، نو هغه ناجوړه شوی ګرځېدی نه شي. لږ وګرځي چې خپې ازادې شي که نه، نو چا به دې ځای نه هغه ځای ته لاړ او واپس به راغی، بس جوړ شوی به. دا ګڼ خلک انبیاء اولیاء کرام د هغې قبرونه دې درګاهونه جوړ کړي. نو راوړه به نذرانې شکرانې به راوړي، په قبر باندې به یې ښودې. چا به مالګه یې ښوده او چا به په هغې باندې ککوړ یې ښوده. طبق والا چې به و څاروی به روانه، مخکې به یې ککوړې پاخه کړه، نو ویې به وړو، نو هلته به قبر باندې به یې کېښودو. نو هلته کې دا قبر کې خوا کې خلک به و، نو هغو به هغو مزې وړو پسې. چې کله به دا خلک واپس شو، هغو پسې منډې کړې، ځانه به یې راواغسته. خو دا حرام شی د الله نه سوا د بل په نوم باندې چې ورکولی کېږي، نو دا حرامي. د هغې خوراک خو د سره اړو جایز نه دی. نو چا به یو څه کول، چا بل څه کول، چا به روپۍ اچولې، هلته کې درګاه کې روپۍ اچوي. څو یې مټایان ایږدي، مخکې پې خلکو شمې بلولې، او د دې شمو دا شمې خو اوس
راغلی کنه بجلی دی او شمی دی مومبتیان دی او اگربتیان دی دا سيزونه دا په خلک وس لګي دا وس راوتلی دینه مخ کې د شړشمو تیل بو نا شړشمو تیل به بلول نو قبر سر ته به ول زې جوړ کړو په هغه کې دیو کې شړشمو تیل بیا چول هغه بتی پرتا هغه به بلول اوب چتا چشپه بشوا ګیدران بګرځیدو ا برالو تیل باغو وسکو آیوتنم په دې باندې د جاهلیت په دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه لګ مخ کې هغه په دې باندې ایمان راوړو او د شرک نه بیزار شوو هغه بولو بابا لا ال دغه نظرانه شکرانه هم کې خو دی او دغه کو واپس را روان دي وړو کې ده نشاشه ته ګوري پدې کې دو باغې باندې تیل کې خو دو ګیدړ راغې خپې او چتکړه میچا دې پیوکړې ا تیل اوس کو روان شو ناغه وی عرب یبول الثعلبان براسه آیا هغه رب کې دیشي چې ګیدړان راځي او داغه په سر باندې میچازي کوي دا خو لقد هانا من ظل عليه الثعالب دغه سي خلق لګیاي د هغه سي زونو بندگی کوي عبادتونه کوي چې هغه ګیدړان نازي او داغي بیزتی کوي او د داغه بندگی کوي د خو یقینا چې غټ گمراه ده لقد ظل من هانا عليه هغه سړی گمراه دی چې چا بندگی وکړه د هغه چا چې ګیدړان د هغه بیزتی کوي او ګیدړان د ځان نشي شړلې نو دا ګڼ سيزونه اتحاد او اتفاق چې راځي ناغه په کلمه توحید باندې راځي اتحاد او اتفاق چې راځي ناغه په قران راځي په دې دور کې هغه په سنت باندې راځي قران او سنت باندې اتحاد راتلی شي قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم او اهل کتاب راشي الى كلمه کلمه تا چې برابر د زمنګ استاسو منځ کې الله نعبد الا الله هغه دادا چې بندگی بنکو موږ ما سوا د الله نه ولا نشرک به شیء او شریک بن جوړو د الله سره ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نب نصیب بازی زمنګا باز لرا په خدای تو باندې د الله نه سیوا باز ته خدایان نه وای باز ته ارباب نه وای یو تا باز خلک ارباب خان وای تاکال کی چوسه د ارباب سلام بکی وای ارباب خدایان نو دای ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون کله خلق شاګړان وتوای تاسو گواه وسی په دې باندې چې یقینا مونږ یو مسلمانان اتحاد په قران باندې نه کوي په توحید باندې نه کوي په سنت نه کوي نو تاسو لار جدا زمونږ جدا زمونږ خو دغه یو لار ده بل لار مونږ ته معلومه یا للکتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده اهل کتاب ولی جګړه کوي تاسو د ابراهیم علی السلام په باره کې د خلق وی ابراهیم علی السلام يهودیو اگر يهودیت کله راغله هغه د تورات نه رستو راغله نصرانیت کله راغله هغه د انجیل نه رستو راغله اهل کتاب ولی تاسو جګړه کوي د ابراهیم علی السلام په باره کې وما انزلت التوراۃ والانجیل او نو نازل شوی تورات او انجیل مگر رستو داغنا افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لای ابراهیم علی السلام ډېر مخکې تیر شه ده د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام په منځ کې بعضی مورخین وایي چې زر کال په فرق ده نو ابراهیم علی السلام او بیا د موسی علی السلام او د انجیل په منځ کې د عیسی علی السلام په منځ کې 2000 کال فرق ده نو چې هغه زر کال مخکې تیر شه د انجیل نه
ناغه څنګه يهودي شو او چې 3000 کال مخکې تیر شوی ناغه څنګه نصرانی شو نالاوي اهل کتاب ولی جګړه کوي تاسو د ابراهيم عليه السلام په باره کې وما انزلت التوراۃ والانجيل او نو نازل شي تورات او انجیل الا من بعد مگر رست داغنا افلا تعقلون تاسو داخل نو ولی کار نه لای ها انتم هؤلاء بیا تاسو خلق وی حاججتم فی مالکم به علم چې جګړه کوله تاسو په هغه سکه چې تاسو ته پتا وا فلمت حاجون ولی جګړه کوي تاسو فی مال لکم به علم په هغه سکه چې تاسو ته پاره په باره کې پتم نشتی بعضی خلک جګړه ماری نو پویږي او کنه پویږي خو بس لګیا جګړه کوا خبره ما معنا ایو سړی یو مولای جوړ کړو په یو شپه کې مولا کړو هغه چې مولیان ول مخې راتله یو راتو بل راتله هغه ته ټول دی نه منم ناو ته کوم خبره چې کول هغه نه منم هغه چې نه منم خو بس کار علاج نه کیږي اوس موږ به قرار شو بل اخر جو کم چې استادو هغه ته لاس واچو چې استاد ته لاس واچو استاد سره مناظره شو یو استاد ته یو خبر وکړه چې هغه نه منم یا استاد ته وی لا اله الا الله محمد رسول الله وی نه منم خلکو ته وای ورېدو لا اله الا الله محمد رسول الله نه مني چې دا نه مني څه شی بشي اخر په پوښو را پڼ شو په ویخا دغه مسلمانۍ نه وته استاد خو استادي ها انتم حاججتم لكم ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم بیا تاسو خلک وي چې جګړه کوله تاسو په هغه سکی چې تاسو ته پتا وا نو فلمت حاجون نو ول جګړه کوي تاسو په هغه سکی چې تاسو ته پتم نشتی پته نشتی بس جګړه کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي او تاسو نه پويږئ مطلب دا خلک دی جګړه مار حق نه ګوري خو بس جګړه ده حق نه ګوري خو بس گزار ورکوا الله رب العزت فیصله کوي څوک وی يهوديو ابراهيم عليه السلام څوک وی نصرانيو الله وی ما کان ابراهيم يهوديا ابراهيم عليه السلام يهودي نو ولا نصرانيا هغه نصرانيو ولكن كان حنيفا مسلما لیکن هغه کلک مسلمان هغه کلک مسلمانو د ټولو ادیانو نه د شرک او د کفر نه راغلو را مایل شی او حق باندې کلک ولاړو وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو د ډلینا وس یو لګیا دی وي منګ داغه په دین یو بل منګ یو الله وی ان اول الناس بابراهيم یقینا زیات حقدار د خلقنا ابراهيم عليه السلام ته د نسبت کولو للذین تبعوه خامخ خلق دي چې تابعداري کړو داغه په دور کې داغه په زمانہ کې داغه تابعداري کړو نو هغه کسان دا ویلې شي چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دین باندې یو وهذا النبي او دا پیغمبر والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دا پیغمبر او د مؤمنان مسلمانان دی زیات حقدار دي د دې چې دې نسبتو کې چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دین باندې یو نو یو خدا دین ابراهیمی دی زمونږه اسلام دین ابراهیمی دی او بل دا چې ابراهیم علیه السلام زمونږه ډایرک نیکونو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی او اسماعیل علیه السلام واخلا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې پرې کې بل پیغمبر نه راغله او اخواته د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام پلار ابراهيم عليه السلام دی نو دا سیده یو سلسله ده نو دا پیغمبر کدا وایي زه دین ابراهیمی باندې دین حنیف باندې زه مسلمانم نو دا ویل شي دا مؤمنان ویل شي لیکن يهودي او نصراني ته دا حق نشتی چې هغه دا وایي والله ولي المؤمنين الله دې دوست مؤمنانو ود طائفه من اهل الكتاب غاړي یو ډله
دا اهل کتابونه لو یذلونکم چې وادړی تاسو وما یذلون الا انفسهم او نشي اړولې دي مگر خپل ځانونه وما یشورون او دي شعور نه لري دي تاسو اړې د حق نه د دین نه نو دې څومره کوشش کوي نو تاسو نشي اړولې ښه چې کله یو سړی په حق باندې راغی د حق نه بیا غوښتل دا ګرانی او چې کله بیا دلایل لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه ملګری دا سو غړولې شي دا ناوړي داغي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره ملګری وو هغه زمنګ د پاره معیار ګرځیدل له او څنګه واوړي یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله اهل کتاب ول تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو نه وان تم تشهدون حال دا چې تاسو گواهان یې اهل کتاب ته یو د الله د آیاتونو څنګه انکار کېته تا ته پته نه دا قرآن حق ده ستا په تورات کې نه دی لیکلي ستا په انجیل کې نه دی لیکلي چې دا قرآن کریم برازي قرآن کریم حق ده دا پیغمبر برازي او تاسو گواهان یې په دې باندې دا خبرې مخکې تاسو کړلې تاسو باندې خلک هم گواهان شي دي یا للکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اهل کتاب ول تاسو ګډوډ کوي حق د باطل سره وتکتمون الحق او تاسو پټوي حق لره وان تم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ دا سی مکوي حق م پټوي حق چې کم ذکر ده نو ښکار کول پکار دي کم حق چې ښکار کول پکاري نه ښکار کول پکار دي او هغه ویل پکار دي ښکار کول پکار دي بیانول پکار دي او بعضی خبرې حق یې لیکن هغه د بیان نه وي ډېرې خبرې داسې چې هغه حق یې ثابت یې دین یې لیکن هغه د بیان کولو نه وي لیکن بعضی خبرې داسې دي چې هغه شرک دی کفر دی د هغې رد د توحید د رسالت د هغې بیان دا حق دی دا خو کول پکار دي بیانول پکار دي قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اهل کتاب راشئ هغه کلمې ته چې برابر ده زموږ او ستاسو منځ کې الله نعبد الا الله چې بندگی بنه کوو موږ ما سوا د الله نه ولا نشرک به شیئا او شریک بنه جوړو د الله سره ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بنسی بعض موږ نه بعض لرا په خدای تو باندې د الله نه سوا فین تولوا که خلق شاکړه فقولوا وتوایش فقولوا شهادوا وتوای تاسو گواه اوسئ بیاننا مسلمون په دې باندې چې موږ یو مسلمانان یا للکتاب لکتاب لم تحاجون فی ابراهیم ولی تاسو جګړه کوي ما سره ولی تاسو جګړه کوي د ابراهیم علیه السلام په باره کې وما انزلت التوراۃ والانجیل او نو نازل شي تورات او انجیل مگر رستو دا غنه افلا تعقلون تاسو د عقل نو لیکار نه علی ها انتم هؤلاء بیا تاسو هغه خلق وای حاججتم فی ما لکم به علم چې جګړه یو کوله پاغه سګی چې تاسو ته پته وا فلم تحاجون ولی چا تاسو جګړه کوي پاغه سګی چې تاسو ته پته نشتی والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم یهودیا نو ابراهیم علیہ السلام یهودی او نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن هغه کلک مسلمان حنیف دین حنیف باندې وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو د ډلینا ان اول الناس بابراهیم یقینا زیاد حقدار د نسبت د خلقنا ابراهیم علیہ السلام ته خامخ هغه خلقو چې تابعداري کړو داغه په دور کې وهذا النبي او دا پیغمبر والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل والله ولی المؤمنین الله دې دوست د مؤمنانو ود طائفه من اهل الكتاب غواړي یو ډله د اهل کتابونو لو یذلونکم چې وادړی تاسو گمراه دي کی تاسو ما یذلون الا انفسهم او نشي اړولې دي او نشي گمراه کولې دي مگر خپل ځانونه و ما یشورون دي شعور نه لري یا للکتاب لم تکفرون بآیات الله الکتاب ول تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو وانتم تشهدون حال د دې چې تاسو گواهان یئ یا للکتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ول تاسو ګډوډ کوئ حق د باطل سره وتکتمون الحق او پټوي حق لره وانتم تعلمون حال د دې چې تاسو پوهیږئ الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله